د مرګرو یو درې سوال نه کړي او درې وړه سوال نه د واده متعلق دي. نو تاسو چې کوم مشران ناسو دا ټول سوال نه تاسو مشران لپاره خصوصي تور باندې تاسو وره یو مرګري پښتنه کړي دا چې واده څه ضرورت یې څه دی. ګوره واده د انسان فطرتي ضرورت دی. انسان فطرتي تور باندې داسې جوړ دی نارینه او زنانه دواړو یو بل طرف ته میلان کیږي. ګوره آدم علیه السلام الله جل جلاله چې کله پیدا کړو په جنت کې خو آدم علیه السلام په جنت کې مم خپاو بیا الله تبارک وتعالى دغه لپاره بیبي پیدا کړل. نو ګوره دغه دنیا کې واده کول د انسان فطرتي ضرورت دی او دغه واده لپاره زمای عزتمندو ټول اهم او ضروری خبره ده. د یو کس به پښتنه کړی چې اول کې 25 کال عمر ته ورسېږي خو پلار لا بیا واده نه کوي امور پلار لا واده نه کوي نو اولاد له څه ډول پکار دي. مور پلار لا څه ته اندازه خبره کوم عزتمندو چې کله یو ورکای ظلمای شي فتنه دا ورده خبره لګي صفاو ډیر زیات فتنه دا ورده. ګوره چې کله نکاح سخت شي او نکاح نه کیږي نوځوانان او زنا طرف ته متوجه کیږي. د خبره سختي زمون خو ګوره د قران او حديث پرانا کې خبره کوم او د علماء تعلیمات پرانا کې خبره کوم چې کله واده سخت شي نو خلک زناګانو پسې ګرځي. نو نن سبا موږ ودونه انتهایی زیات سخت کړی. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د خپل بچي د فاطمه رضی الله تعالی عنها نکاح د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ سره وکړه صرف نکاح وشولا. ګوره څومره د چا لور ده سردار دو جهان لور ده. د نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه بچی ده چې نبی علیه الصلاۃ والسلام سره انتهایی دومره مینه محبت او چې فاطمه رضی الله تعالی عنها وکړه راتله نبی علیه السلام وته ودرېدو دومره مینه محبت یې سره او چې کله ته نکاح وکړه رخصتی نه شوه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ خپل کور ته تللی چې کله شپه کیږي نبی علیه الصلاۃ والسلام ورسي ګوره پیغمبر علیه السلام په خپل ورسي تعلیمات ما وتاي پروي او ورته دبوي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ور کولاوي نبی علیه الصلاۃ والسلام نه حیران شولو یا رسول الله په شپه باندې څنګه را پیښه وکړه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمای چې ما ته جایز ونه شولې دی چې ما بچي نکاح تاسو را شوی او شپه ما په کور کې تیرې ما خپل بچي راوسته تا نکاح را شوی ته خپل ژوند کې راوځه خپل ژوندۍ وسته. نن سبا زما عزتمند موږ نکاحونه انتهایی سخت کوي. ورګه چې سره زار ولا وږي ورګه چې د پلان کې شی ولا نه وکړو دای ولا نه وکړو دای نه وکړای نو دومره وته سخت کړی و چې ځوانان 150 کال عمر ته ورسیږي. یو ورځ نامه وینا خرم بازي مرګري ته ځنی چې وخت مخکې ما واده متعلق یو مسله بیان کړله نو ما ته مرګري یو یاره مولانا شه ما اصله خبره وکړه یاره زم واده غواړم خو راته کوي نه داس یو نش څو کسان داسې شته او ډېر زنانه داسې شته چې هغه عمرونه به باندې تیریږي روان. مونږ ځان نه خپانه شو عزتمند ما خبره باندې ځان ته پوي یو خو یقینا غټ جاهل مونږ نه بلشتنه جاهل ځکه چې اسلام تعلیمات مونږ شاته ورځولې دنیا رسمونه رواجونه پسې ګرځي. نو موږ تاسو کوشش وکړو چې نکاحونه انتهایی آسان کو. په نکاح کې څه خبرې دي؟ ګوره په نکاح کې څلور خبرو ته قتل پکار دي. څلور خبرې ته نکاح کې ټول نه پیرا نه نسب چرای چا لور ده نسب شته ملک لور ده وکیل چا لور ده نسب ته لګي کم خاندان دی. دویم حسن ته قتل کېږي په نکاح کې جره خپل یا کنه خپل. دریم مال دولت ته قتل کېږي ورګه چې پیسې څه سشتا کنه شته. څلورم نمبر باندې قتل کېږي سیرت ته اخلاق څنګه دي دغه وړ کې اخلاق د دغه کې څنګه دي او کتابونه لیکلي که څلور وړ موجودي خو خبخه که څلور کې یو موجود وي سیرت چې ښه اخلاق وي بس دغه یو ډیر زیات کافی دی. پیسو ته ضرورت نه ګرمه نشته چې مالدار دی. اوس مثال کے طور پر تا خپل بچي یو مالدار سړی دا ورکړه یو مالدار وړي کی دا ورکړه خو لیکن هغه اخلاق خراب دي نشي کوي ته لور ژوند څخه نه دیریږي نو ورته پورې چپ پیسو باندې اخلاق وګوره اخلاق څنګه ما لور سجون دروي ژوند یو ساتیر شي ګټیر نشي په دې باره کې ما ډېر خبره وکړه چې رشتو کې ډېر زیات خیال کول پکار دي. ته چې خپل بچي لور ورکوي نو داسې بس نه چې بس لا ور نکړه
نه نه لګي قتل پکار دي ځان سره بوزا وې سره زیله ځان سره بوزا د درشتي په باندې وکړه ته یو د عادتونو پته ولګيږي چې را دغه کم عادتونه دي رضا تعالی خپل بچیر کوم پر شرط باندې ما سره وسره زاول کو ته ما سره درې ورځې خو تیرې کا چې ما ته پای اعمال پته خو ولګيږي چې تا په درې ورځې کې اعمال څنګه دی اته کردار څنګه دی چې زه ته درې ورځې ته ما سره تیرې کې ما ته پته ولګيږي کته سړی یو صحیح انسان نه ما بچي به تاسو ټول مرتیر کی او کته انسان نه وي اسه انسان په جامه کې یو زناور وي نو د عزت خپل بچي نشه نه ورکو د خپل خور نه ورکو نو کوشش کول پکار دي چې څومره په نکاحونو کې اسانتیا وي او ګوره زمای عزتمند او واده کې دوه خبرې یو الله خوشاله ولدي دویم مخلوق خوشاله ولدي دوړه به نه خوشاليږي که مخلوق خوشاله وي بیا نه الله خپه کیږي د مخلوق خوشاله ولدي شي چې را ورګه ما مازه مې او ترور زوی مې او پلان کې او دا ټول خلک راو غواړي او ډنګ ډنګ ته ماشي جنگونه پکې نو بیا الله خپه کیږي په دا باندې او چې الله خوشاله وي آسان نکاح کې شي ګور په نکاح کې څو خبرې دوا پکې فرض دي په نکاح کې ایجاب او قبول یو طرف نه ایجاب وشي بل طرف نه قبول وشي مہر دا واجب دی چې مہر یو زنانه لپاره مقرر شي او هغه پکې ادا شي او خطبه ولیمه د سنت او مستحب عمل واسطه شته چواره راوړی شي کجوري راوړی شي په خلکو کې تقسیم کا بس آسان نکاح نشته دوست واسطه نشته ما کا قرضونه در پاره چې د قرضونه په پوره وکی هغه لپاره وګوره زمای درمندو دا خبره نه لګو د کېږي کوم انسان چې په نکاح کې د ویړ کې طرف نه په ویړ کې باندې شرایط مقرر کی اوس مثال کے طور پر ویړ کې وتا ویړ کړه ګوري وتا ویړ کړه او وتا وی چې ما بچی له درې توله سونا کوي او یو واس نشته نو درې توله سونا څنګه کوي قرضونه وی کوي چې کله قرضونه وږي په قرض باندې خو درې توله سونا واغستله نو نه لکه روپې شو لاس لکه روپې شو دا نو اوس دغه سړی په خپل ژوند کې چې کې مزدوري وی کوي قرضونه ختموي نصر زر باندې چې کوي چې بچی د خپل وخت نه تیریږي نو کوشش وکړو ټول تاسو چې نکاحونه څنګه په اسانتیا سره کېږي موږ تاسو یې آسان کو سختوالي نه او دغه فضل رسم رواجونه چې څومره ځان وساتل شي دمره بهتره اډمان نه هو اجراګان نه هو کې بيخي ځان وساتو او بل زمای عزتمند یو خبره زګوم اصل اضافي راځه شولا اون دل د امدغه علاقې خبره ده کوم ډیر و خبره ما ته چا نکاح نه وجره نکاح ته وتاړه زه نکاح ته لاړم چې کله مې نکاح ته وتاړم نو خپانه شو ما خبره باندې مالې جوړ مې روپې را وخلې 300 روپې را کولې مال ډېر خپګان خپه شولم ډېر یاد ګروپ باندې نه چې 300 روپې راغلې خپه پدا شولم چې دغه سړی لپاره د چرته کیساو کړلا چې دغه سړی په واده کې ویګا اجراګان غټ کړی اجراګانو باندې ته پیسې 50,000 او 10,000 او 70,000 روپې لګاوي او چې ملا تعالی راشي امان علاوه بل ملا خبره وکم ماسه الحمدلله خیر روپې شکر خود دارا پیږي بل ملا خبره وکم نور ملا چې دا د نکاح تړي ته پر هغه خزه جایز کوي پیغله 300 روپې راو بس نو کوشش وکړئ اجراګانو اډمان نه خو بيخي ځان وساتو دې بالکل ضرورت نشته الله تبارک وتعالى مال او تاسو ټول له خبرو باندې د عمل کولو توفیق ورکړي